خودی عالمان زما خاص کر دیو بندیان زما وی سار دیو بندی زما. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یو سوال کړی دی د سحر د سنتو په باره کې. نو د سحر سنت چې دی دا ډیر موقت دی. بهتره دا ده چې سړی په خپل کور کې یا په خپل ډیره کې په خپل دفتر کې سنت وکړي، هغې نه پس بیا جومات ته لاړ شي. خو بالفرض که یو سړی سنت نه دی کړی او جومات ته لاړه، دغه وخت کې یا جمع ودرېږي او یا ولاړه ده، نو دی به څه کوي؟ نو دی به د سحر سنت کوي، خو په دې دوو شرطونو باندې. یو شرط دا دی چې د سنتو د پاره بیل ځای وي. مثلا جمع دننه ولاړه ده او دی بهر برانډه کې ودرېږي، نو چې د سنتو د پاره بیل ځای وي نو هله به دی سنت کوي. او چې بیل ځای نه وي، د سنتو سره متصل ودرېږي، د جمع سره متصل ودرېږي، نو دا ناجایز دی. حدیث مبارک کې راځي اذا اقیمت الصلاة فلا صلاة الا المکتوبه. کله چې فرض منځ ودرېږي نو بیا بل منځ نه کېږي ما سوا د فرض منځ نه. نو چې بیل ځای وي نو هله به سنت کوي. او دویم شرط دا دی چې هله به سنت کوي چې د ده یقین وي چې زه کم از کم د امام سره یو رکعت لاندې کوی شم. که د دواړو کې یو هم نه یا یو وي او یو نه، نو بیا دې وخت کې به دی سنت نه کوي، بلکې دی به جمع کې شاملېږي. بیا چې کله د اشراق وخت راشي نو هغه وخت کې به سنت کوي. د جمع پسې متصلم سنت منع دی. نبی علیہ السلام فرمای لا صلاة بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس. د سحر د مانځه نه پس مونځ نه کېږي تر څو پورې چې نور نه وي راختلی، نو بیا به د اشراق په وخت کې سنت کوي. عبدالله بن مسعود رضی الله عنه او عبدالله بن عمر رضی الله عنهما علامه شامی رحمه الله نقل کړي دي چې دوی دواړه یو ځل راغله مسجد نبوي ته او جمع ولاړه. نو عبدالله بن مسعود رضی الله عنه یو طرف ته ودرېد، سنت یې وکړه، هغې نه پس جمع کې شامل شو. او عبدالله بن عمر رضی الله عنهما ډایرکټ جمع کې شامل شو. بیا هغه په خپل ځای باندې ناست و، چې کله د اشراق وخت شو نو بیا یې دا سنت وکړه، هغې نه پس بیا کور ته لاړه. نو که دا دوه شرطونه موجود وي نو بیا به سنت وکړي او هغې نه پس به جمع کې شامل شي. خو بالفرض که دا دواړه شرطونه موجوده مې، د سنتو دپاره بیل ځای مې، یقین مې چې زه کم از کم یو رکعت لاندې کوی شم، بیا هم جایز دی چې دی په جمع کې شامل شي، خو بیا به سنت نه پرېږدي، د اشراق په وخت کې به بیا کوي.